بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. نن به ان شاء الله موږ باقاعده د درس قرآن آغاز کو. الله رب العالمین موږ ټول لا په دې باندې استقامت توفیق را نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. دا الله په نوم باندې شروع کوم. الرحمن الرحيم چې دې ذات مهربانه به حد رحم کوونکی دی. علامہ احمد ساوی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د قرآن مجید فرقان حمید ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم دینه څخه شوی دا چې د الله تعالی بندگان د دې اتباع وکي، د دې پیروي وکي او هر ښه کار داغي ابتدا او آغاز د بسم الله الرحمن الرحیم اغینه وکي. او دغه شان دي احادیث مبارکاو کې دغه هر ښه کار او جایز کار داغي ابتدا بسم الله کول نه ترغیب شوی دی. لکه څنګه چې حدیث پاک راغلی دی، حدیث پاک مفهوم دی. فرمایلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی هر هغه مهم کار چې بسم الله الرحمن الرحیم نه بغیر وشي نو هغه به برکت او ناقص پاتې شي نه. یعنی مطلب دا دی چې هر جایز کار او حق کار مهم کار داغي آغاز شي د بسم الله نه بغیر وشي نو هغه به ناقص پاتې کیږي او هغه به برکت یعنی هغه برکت ناراضي او هغه کار مکمل کیږي نه. او دغه شانتي یو بل حدیث پاک کې راغلی دی، بخاری شریف حدیث پاک دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی یعنی چې کله تاسو دروازه بندوي نو بسم الله الرحمن الرحیم سره نه، یعنی کله دروازه بندوي د خپل کور دروازه کمرې دروازه تاسو هغه ټیم کې بسم الله وی او چې کله یو دیوه مړه کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم سره، او چې کله یو لوخي خپل لوخي پټوي د کور لوخي نو بسم الله سره، او چې کله د مش خله بندوي نو بسم الله سره. مطلب دا دی د هر غټ کار او وړو کې کار نه مخ کې بسم الله ویل نه پکار دي. د دې بشمار فواید دي او دغه شانتي د جهنم فرشتونه نه انسان ته نجات ملاويږي، د طوفان نامن حاصلېږي، دغه شان دي بیماریو نه نجات ملاويږي او غم در او عذاب نه خلاصې ملاويږي نه. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله ټول تعریفونه خاص الله لدی، رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی. الحمد لله ټول تعریفونه رب العالمین لدی، یعنی هر قسم حمد او د تعریف مستحق رب العالمین دی. ځکه الله رب العالمین د تمام کمال صفات جامعه دی، یعنی الله رب العالمین د کمال تمام صفات جامعه دی نه دی. دغه شانتي حمد معنی چې کوم دا د دې معنی شکر دا، جزاء او رضا دا، حق ادا کول دي. او دغه شانتي حمد د نعمت او غیر نعمت د پاره عام دی نه دی. او احادیث مبارکو کې د الله رب العالمین حمد او ثنا کول ډیر فضایل بیان شوی دي. مسلم شریف حدیث پاک دی روایت کوي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي الله رب العالمین د بندا د دې خبرې نه خوشاليږي چې هغه څه اخري او د الله حمد وکینه، یعنی الحمدلله رب العالمین وای او سچي اوس کی یعنی سکات وکي او غینه بعد الحمدلله رب العالمین وای نو الله د دې بندنه د خوشالي، یعنی موږ تم دا پکاره چې کله موږ سو اخرو د الله نعمت اخرو اغینه بعد الحمدلله رب العالمین ویو نندې باندې موږ الله په خوشاليږي. دغه شان چې کله سو اوس کو اغینه بعد الحمدلله رب العالمین ویو په دې باندې بندنه الله رب العالمین خوشاليږي. یو بل حدیث پاک راغلی دی، ابن ماجه شریف حدیث پاک دی روایت کوي حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي وټولنا افضل ذکر لا اله الا الله دی او ټولنا افضل دعا الحمدلله دا یعنی افضل ذکر چې کوم دی حدیث پاک مطابق
هغه لا اله الا الله دی او افضل دعا چې کوم دا هغه الحمدلله دا افضل دعا ده نه دغه شانتي حمد متعلق یو سو شری حکم نه دی خطبه کې حمد ویل دا واجب دی نه چې امام سے خطبه ور کوي د خطبه کې حمد ویل دا واجب دی د روټۍ نه پس خوراک نه بعد حمد ویل د الله حمد کول دا مستحب دی او دا شان چې چنګ راشي یعنی مطلب پرشنګیو راشي اغه نه بعد الحمدلله ویل دا سنت دی د حرام کار نه بعد حمد کول حمد ویل دا حرام دی یعنی ته غلط کار وکي حرام کار وکي ناجایز کار وکي تاغه نه بس الحمدلله وی تا دا حرام کار وکړو نه او دا شان دی بعض صورتونه کې دا کفرم دی لله خاص الله لدی یعنی الله هغه ذات اعلی عظمت والا نوم دی چې تمام کمال صفات جامع دی او بعض مفسرین لفظ الله معنی بیان کړی دي د دې یو معنی لفظ الله یو معنی دا مفسرین کرام بیان کړی دا د عبادت مستحق او لفظ الله دیو معنی دا چې هغه ذات چې داغي معرفت کی عقلونه حیرانی نه دي او دریم معنی دا مفسرین کرام بیان کړی دا هغه ذات چې داغي بارگاه کې سکون حاصل شي سکون ملاويږي او صدرو معنی دا مفسرین کرام لیکل چې لفظ الله مطلب دا دی چې هغه ذات چې مصیبت په وخت کې د چا تعالی شوشي نه لري دا مفسرین کرام لفظ الله یو څو معنی بیان کړی دي رب العالمین چې پالون کې دي د مخلوقات دي دا شانتي د رب اطلاق چې کوم دی په مالک او په سید مدبر باغی معنی کی العالمین دا د عالم جمع الله نه سوا هر موجود عالم دی او د دې دلیل سورۃ دخان کې رب العالمین فرمایلی دي رب السماوات والارض وما بينهما یعنی الله تعالی د زمکه او د اسمانونو او سچ په دې دوانو کې دی داغي رب دی الرحمن الرحیم چې دې ذات مهربانه به حد رحم کون کې دی یا ساتي رحمان او رحیم دا د الله رب العالمین دوا صفات نمونه دي نه یعنی الله رب العالمین صفات داغي نمونه دي نه دغه شانتي چې کله رحمت د الله تعالی صفت وي نو داغي معنی صرف احسان وي الله رب العالمین په دنیا کې رحمان دی ځکه چې په دنیا کې داغي احسان په مؤمنانو او په کافرانو دوانو باندې دی او په آخرت کې رحیم دی ځکه چې په آخرت کې داغي احسان به صرف په مؤمنانو باندې وي او کافرانو باندې به نه وي مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د قیامت د قیامت ورځ به الله رب العالمین نیک اعمال کول والا مسلمانانو ته ثواب ورکړي او دغه شان دي ګناهګار او کافرانو ته سزا ملويږي نه او مالک یعنی مالک مطلب دا دی یعنی هغه هستی چې خپل بادشاہي کې د سو غاړي کولې شي ټول کائنات داغه ملکیت ته چې څنګه او غاړي سلوک ورسره کولې شي مجرم نه سزا ورکول غواړي چې څوک منع کولې نشي او چې څوک بخي نو څوک دې نشته چې هغه منع کوي یعنی دا د الله رب العالمین خو خدا چاله غواړي معافي ورکړي او چا چې غواړي هغه سزا ورکړي نه دلته الله رب العالمین د قیامت ورځ به طور خاص ذکر کړي دي چې د خلکو په زړونو کې د دې ورځ اهمیت هغه کینی نه لري او بل دا دی چې دنیا په مقابله کې آخرت کې به الله رب العالمین د مالک کېدلو دغه ظهور به زیات نه لري ځکه په اورس کې به د قیامت ورځ به چا سبا کوم دی ظاهري سلطنت نوي یعنی مطلب دا چې چې الله رب العالمین په دنیا کې کم سلطنت ورکړي کم بادشاہت ورکړي نو په ورځ د قیامت به رب العالمین نسوا چې کم دی بل څوک بم بادشاہ نه ذکر دل رب العالمین به طور خاص د قیامت ورځ ذکر وکړه او وی فرمایل مالک یوم الدین چې مالک دی رب العالمین د ورځې د قیامت
وما علينا إلا البلاغ المبين.